وان لكم بشک تاسو لپاره فی الانعام فسارو کی لعبره عبرت دی نسقيكم سقومغا تاسو تا مما دهغ سنا في بطونه تفخر ذكر من بين فرس دمز دسوتي ودم او دبيننا لبنا به خالص سائغا مزيدار للشاربين دسون كدفارا ومن ثمرات او دميون نخيل قد تخجره والاعناب او انبرهم تتخذون منه تاسو جوړوي داغینا سکرا نشا ورزقا حسنا او رزقهم ان في ذلك بشك فذيك لآية النخل لقوم اخر كدفارا يعقلون عقل لري حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ته تسلی د پاره فرمایي چې څنګه چې پتا باندې دا کتاب نازل کړی شو دغه سي مخکنی انبیاء کرام باندې هم کتابونه نازل کړی شو د پاره دې چې هغه مسائل چې کم کې دا کفار اختلاف کوي چې دوی ته بیان کړی شي او دا قران مجید هدایت دی رحمت دی د پاره د مؤمنانو او بیا د الله تبارک وتعالى د توحید یو دلیل بیان فرمایل چې الله رب العزت اسماننا برن اوبر اوري او دا ابو په ذریعہ باندې کچھ ازمکا شاړه بنجر ازمکا رازرغون کی داغه د اوچیدو شړیدو نه بعد د قشان چې د انسان د ژوند مثال هم دی الله تبارک وتعالى دلته پیدا کی او بیا د خپل ځواني عروج او شباب کمال ته ورسی او بیا ور باندې زوال راشي او فنا شي نن آیت مبارکو کې مزید د توحید دلایل ذکر کړي چې تاسو د پاره په دې سارو کې عبرت دی نخا د توحید موجود دی چې الله تبارک وتعالى دغه زناورو کې ستاسو د پاره څومره لوی حکمت یې خېده دغه سروي چې کوم غیا خوري ستاسو وړاندې او بیا دغه خېټې د دلو نه بعد په درې قسمه سيزونو باندې دا تقسیم شي الله جل شانه په خپل قدرت کامله سره په دغه زناورو کې یو داسې سیستم او داسې یو منظم انتظام الله تبارک وتعالى د دې په خېټه کې هغه بندوبست کړی دی چې په درې حصو داسې تقسیمې کې چې یو حصہ هغه د هغه فضلش او دویمه حصہ هغه چې د نو وینه جوړ شي چې هغه د ژوند د بقا ذریعہ جوړي او د دې ګن او د دې ویني په منځ کې یو بل څه چې هغه تاسو د لپاره قوت او طاقت خوند او لذت او د صحت او د تمامو چې کوم تاسو وټامینز د هغه د پوره کولو ذریعہ جوړيږي چې هغه پې دي چې هغه د انتهایی د انسان جسمانی قوت او د انسان د جسمانی ضرورتو لپاره یو ډېر اهم او بنیادی څه دی الله تبارک وتعالى دغه د دوه غندګو په منځ کې د ګندګي او د ویني د دې په منځ کې الله تبارک وتعالى دغه سي په خالص مزیدار او دغه شان کې د صحت نه भरपूर چې دغه نعمت بدل په دنیا کې بل څه نشته دی الله تبارک وتعالى روباسي او تاسو د لپاره چې تاسو رسي سره د دینه چې د دوه نجس او ګنده سيزونو په منځ کې دا راوځي او هیڅ قسمه د هغه اثرات ملاوت بدبوئی رنگ ذائقه هغه پکې کې نه وي بالکل خالص دي کې تاسو د لپاره عبرت دی او دلیل دی او دویم دا الله تبارک وتعالى دغه میوي قجوري انګور چې تاسو دا غینا د خپل د نشي اشیاء جوړوي او دغه شانتي پاکیزه رزق هم الله جل شانه دا غینا درکې په دې کې نه خېد او خلق د لپاره چې کوم عقل مند خلق دي سوچ او فکر کوي د عقل نه کار اخلي وان لكم بشک تاسو د لپاره فی الانعام فسارو کی عبرت دی خامخا تاسو لپاره په دې کې عبرت دی نسقيكم چې سکو تاسو ته سقوم تاسو ته مما دهغه سنا فی بطونه چې په خیرو کې دي من بین فرس د منځ د سټي فرس سټي ته وي من بین فرس د منځ د سټي و دم او د ویننا لبنا په خالص سائغا مزیدار للشاربین څنګه لپاره الله تبارک وتعالى د ویني او د سټو په منځ کې پاکیزه خالص یو بهترین مشروب چې هغه د مختلف نعمتونو مجموعه ده او د مختلفو امراضو علاج او شفا ده او مختلف ضعف او د کمزورینا د بچکیدو ذریعہ ده هغه بل خبره ده چې انسانانو کې درندگان پیدا شي باغی کې ملاوت کی باغی کې زهر ملو کی باغی کې کیمیکل واچي او د خپل بدیانتۍ د وجنه او د خپل حب دنیا او د دنیا حرص او د مال لالچ د وجنه چې باغی کې ملاوت کی او خپل آخرت برباد کی او خپل دنیا هم برباد کی هغه بل خبره ده والله رب العالمین په دې کې کوم قدرتي فواید یې خېدي هغه د شمیر نه بهر دي همدغه وجنه حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک د هر نعمت د استعمال نه بعد الحمدلله ویلي چې الله ستا شکر دې چې دا نعمت مال را او چې کله د الله محبوب پیغمبر په اوسکل نو بیا الحمدلله بنوي بلکې دا مبارک دعا به چې اللهم بارک لنا فيه یا الله په دې کې برکت واچي وزدنا منه یا الله درته نورم زیات دا واحد د په نعمت دي چې دوه جهان سردار د زیاتوالي دعا کړې دي د لپاره برکت دعا کړې دي وزدنا منه چې نور راته زیات ځکه چې په دې کې داسې د انساني جسم لپاره داسې فواید موجود دي چې موږ تاسو دغه تصور نشو کولی او چې کله خالص او اصلي څه ځکه ملوي شي نو الله تبارک وتعالى د قدرت د دلایل نه یو دلیل دا چې الله رب العالمین په خپل قدرت کامله سره حکمت بالغه سره د دې په تنظیم کوي
چې کله انسان په دې باندې غور او فکر وکړي چې څومره محفوظ طریقې سره د الله رب العالمین څومره قدرت د دې شاته کار فرما دی، عقلمند خلک په دې باندې غور او فکر کولی شي. ومن ثمرات او د میوونه نخیل قجرو والاعناب او د انګورو هم تتخذون منه چې تاسو جوړوي د هغې نه سکرا نشه ورزقا حسنا او روزي ښه. نو د قجرو د انګورو نه چې کوم مشروبات جوړېدو، چونکې دا مکي صورت دی، د دې صورت د نزول په وخت کې دا شراب حرام نو، او مدینه منوره کې به د شراب د حرمت حکم راغی. هزار مفسرین کرام لیکلي چې په دې کې هم د شرابو حرمت طرف ته اشاره موجوده ده. هغه دا چې تتخذون منه چې تاسو جوړوي د هغې نه سکرا د نشې څیز، ورزقا حسنا او رزق پاک. نو د پاک په مقابله کې چې کوم شی راځي یقینا هغه ناپاک وي. دې کې هم دا سکرا د نشې څیز چې دا د رزق حسنا په مقابله کې ذکر کړی دی، یعنی رزق حسنا پاکیزه شي، سکرا نشه. چونکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مسکر حرام، هر نشه آور شی چې دی هغه حرام دی. ځکه دې سره د انسان دنیا او آخرت ژوند دواړه تباه کړي. نن چې زموږ ستاسو په معاشره کې دا ظلم زیاتې، قتل و غارتګیري او دغه شانتې د طلاق شرحه زیاتېدل، نفرت، عداوت، دښمني او دغه شانتې غلا، ډاکې، دا څومره ملاوټ او دا څومره دوکې ډاکې چې روان دي، دې شاته دغه نفس پرستي او خواهش پرستي ده. د دغه نشو تماشو پوره کولو لپاره او دغه شانتې د دنیا حسد او د دنیا لالچ او د دنیا تمې او د دنیا خواهشات پوره کولو لپاره چې د انسان حرامو ته لاس واچوي، قتل و غارتګیري ته لاس واچوي، دوکه او فراډ او ملاوټ ته لاس واچوي، او دغه شانتې مختلفو ګناهونو ته انسان لاس واچوي. حب الدنیا رأس كل خطيئة، دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې د دنیا محبت د هر ګناه جړه ده. نو چې کله انسان د دنیا په محبت کې مبتلا شي، نو موږ تاسو ګورو چې دغه نشې تماشې او دې ضرورت پوره کولو لپاره هر قسم جرایم چې دغه معاشره کې پیدا کیږي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مسکر حرام، هر نشه اور شي هغه هر قسم صورت د موږ تاسو په معاشره کې موجود دی هغه حرام. ان فی ذلک لآیه، بشک په دې کې نخې دي لقوم او خلق لپاره یعقلون عقل لري. الله تبارک وتعالى بار بار دعوت فکر راکړي چې مسلمان با قرآن مجید مخې ته ږدي، ځان به پوهه او فکر وکړي، او الله تبارک وتعالى بیا د غزل په دې باندې خلاصي. قرآن کریم د تدبر لپاره دی، تفقه لپاره دی، فکر لپاره دی، او ځان په پوهولو لپاره دی.